چې دا قضا عمری ولی را شروع شوی و یا دا مانزه کی ګوتی اوچتولو تا دا حرام ولی ویلې کېده یا د جمعې پوره سلور رکعات احتیاطي منځ دا چا ویلی ولی ویلې کېده انګريزانو دا داسې چال چلولیو لکه د دیوبند او د بریلی چال چې چلے دو دا خزه سره ماشوم نو ماشوم جمعات له چراولی دا د خزه بړوایی کوي یو غم او د سره بچکه د سره دا د وجلو نه عزیزانو دا د سیو چالو لکه دیوبند چې جوړ شو او اغینا آغاز شو د انګريز خلاف انګريز خو ډېر شیطان بل هغه وی چې دیوبندیان مونږ پسې پریوته اوس په هندستان کې زمونږی ساره د ګران نو یو مولای خرید هغه ته وی چې ته اختلافي مسلې راو باسا چې دا دیوبندیان تاسو راون خلی او مونږ ته اخلاص هغه مولا چیر شروع کسه الواشتاو نشتاو ګړشتاو نشتاو زیارت شتاو نشتاو جنډا شتاو نشتاو قوالی شتاو نشتاو رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب هغه بشر دی او که نور دی دا کسی دیوبندیان چې ور سره ون خطه انګريز د خیر په ډیره کې زما په دې خبره پوه دا بنیادی سازش د پیرنګیانو دا کسی هم بنیادی سازش د پیرنګیانو مولا خرید کړي پیر صاحب خرید کړي چاله جنجال راو باسي چې دا غزاګانې پاډه باندې شروع دي چې دا بند جنجال راوته قضا عمری اوس تاسو لکه قلوکی د مسلې خبره راته نه کوم او تاسو کړی کوی ټول کال یو سړی منځونه نه دي کړی ټول کال او پدې یو جمعې په ورځ باندې د یوې ورځې منځونه قضا راو ګرځي په جمع باندې د دې ټول کال منځونه پر اثر کی وبش نو بیا قضا عمری دي اوس اصلی دین اغا ذات اقدس در رسول الله صلی الله علیه وسلم قرون اولا دی قرون اولا ابو بکر عمر عثمان علی دا اصلی دین یا د پیغمبر زمانہ کې یا قرون اولا کې د ټول کال منځونه په جمعۃ الوداع باندې را ګرځول په جبه سره په قرون اولا کې په قران او حدیث کې یو دلیل خای چې مونږ هم شو خلاص او دوی څه نه کنه دا سواد سیب کړي سواد سیب فالک د سواد سیب عمل مونږ د پاره په شریعت کې حجت
دلیل دی د شریعت آیات حدیث اجماع قیاس په دې سلورو دلیلونو کې وخه پلانی پیر صاحب کړی دا او پلانی بزرگ صاحب کړی ما د پر خواغه دلیل ګوتو چتول په منس کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چتا کړی دیکھو ګورې زما د لاس يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الاسطام على الابهام ويشير بالسبابه پدې کې لس قسم روایت حدیث کې راغلي لس قسم روایت په حدیث کې استراب نه ده دا توسط یو شی چې په ډیر قسمه په روایتو کې راشي دا توسوی توسو دا معنا چې په هر کیف کې ادا کړه نو سنت ادا کی ګوره داس لګ داس په دې کیفیتونو کې هر کیف اشهد الله اله الا الله اله اشهد زګوي کوي ان د دې خبره لا اله چې نشته د معبود برحق الا الله مگر یو خدای دا په دې وجه پیغمبر کړو چې اشهد ان لا اله الا الله چې دا قول او ګوتو چتول عمل دی نو پیغمبر وی چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي خدای یوازې په خله نه ویم په عمل هم ویم چې ته یوي ما په خبره پوښتنه او دوی څه وی رسول الله لمونځ کې شیطان راغلی چې خدای یو دی او کدو دی نو هغه ګوته ورته اوچته کړه تاسو له شیطان نه راځي خدای رسول الله دومره کمزور او چې هغه له شیطان راتلو مونږ له نشي راځي دا اوس دا خپل خبره ده ها وای شیخ سے یعنی رسول الله له شیطان راځي ورته چې خدای یو دی کدو دی دا رسول الله دومره کمزور دی ها او مونږ له نشي راتلو مونږ تکړی دا تاسو دسه خلق هم شتروره چې غي سره ځکه په سب کې نازم دی یری پټا کوم په مونږ کې راټوب کې دا ګوته ده لماته دسه ښا احتیاط څومره دی احتیاط دومره دی چې د تشو متیازو په سوري کې مالوچ منډي ولی وی اسنه چې د پوی نه مو چرته ساس کې رانه اسنه نو د دوی د استنجا په ځای کې چې ګوره دا باته د مالوچ په احتیاط دی او چې لوري ودی نو تسبیح ور سره اللهم صل علی سیدنا شیخ صاحب څنګه چل کې ما دې ازیپینه ما بس انا زره ما دې بغل جیب کې وای اللهم صل علی ما دې ازیپینه ما بس بغل جیب نو چې زی دې لا برازي چې نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے وی دا منزونه دستا ویرو کی او دا روجه دی ډیر پتا باندې وجاړي د حلال او د حرام تمیز دی نه دی کړي نو منځ او روجه به دي څنګه وشي ستا ټول ژوند پلیت او مردار او حرام دی نو روجه به دي څنګه کیږي ډیر خلق داسیم دي چې دفتر لکار لور شي رو جماعت درونه
او جی هغه نه کارولو کې هغه پیسو باندې ماخام رو جماعت یا باغې چې رو جماعت کې هغه رو جمع اسمان لګي او د دې روزي ثواب به هغه د خدای په لاس ملایي ها ماما اوس کیږي بس دا گاډو والا په سرک غریبان ولاړي او بیګاله بچو له روټای پیدا زوراور پیراشي واچو کنال کلیفافه کې لګ خان ډېر اور ته غریب ګټای کی چولې مولې واچي اوس په دې چولو چې دې بتاڼه کې روزه ماته کې د دې خان روزه بم خدای ته ور مخامخ کی نو ماما ټول دې ځان ته ګوري ټول اوس مونږ مليانو لرو جماعت راغه خپو یو چې زما مالک کې د دینه د کافر بچي بل دا سړی لوی راځي او د جواره د پړ نال دې ټوله نال او هغه پتنس نیولې د ورو جماعت سموسه راوړي نو زمونږ د جماعت امام دی هغه د مړای ډیر راکاږي د سړډر ناری کی په دې مړای هغه شپه مې ورته ما چې هلکه نن دې دا ډر دې روغت ناری کې جوړ د پلاني د کور رو جماعت راغلی عزیزانو دې اړه کې سوچ کوئ روزانه اخیره دا کدوهمه دا کدرهمه بشي ارڅ چې کیږي به کیږي او لک سوچو کې دې اړه کې چې دا مونږ څنګه یو چې دا مونږ څنګه یو دغه سره کیږي ٹھیک شو ګناه د چانشتا خدای ظالم نه دی او نه خدای مونږ سره ظلم کوي چې مونږ څنګه یو دغه سره کیږي اخیری مسله د سرسایه د اختر کې باور کوو سرسایه اعلانونه به مو موریدلی چا 12 روپۍ لیکلي په اخبار 40 لیکلي چا لیکلي یو پکې بل یو فرقه د فقه جعفریه ورته خدای خبر چاغیا تسول لیکلي دغه د غي د شیعو مليانو لګي دا تنبیلونه ډیر غټ سرسایه عزیزانو پوکم 2 روپۍ ٹھیک شي پوکم 2 روپۍ سرسایه دا د فی سړی پسا احتیاطاً 2 روپۍ تا باندې صرف د خپل ځان باور کې او د نابالغ بچو باور کې د بالغو بچو پتا نشته ٹھیک شو کم بچی چې بالغ دي داغي سرسایه په خپل سر د خزې دیم په خپل ځان په تو پيولا خپل سرسایه په خپل ورکي ورکوي دا خزې تاسو وای په د جمعات کې ناس خلق په ایمان وای زمون خزې زمون فرمان برداري وای شیخ صاحب اخذا کړي خطه تانګ زمون خزي زمون فرمان بردار ما خامي ټیم کې د خپل خزو تماشام کوي لک سکمې چی 10 بدرستخان راځي بازار روان سره وړه نشي دې ته بنه ګوري چې هغه په 30 روپۍ ټاټکې چلولې ده نو په 30 څه کی کور دیوران شپه چې صحیح واسو دایره وړه ده نو د خزم پتا نه کیږي په ګرنیټه وړه د ځان او نابالغ بچي 2 روپۍ کني پیسې در سره نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان ټیک شو زکات فرض ده سرسایه واجب ده زکات فرض ده چې پیسې در سره ني فرض ساقط نشته در سرسایه چې پیسې در سره ني بل ور کول خو پرېدا پتا کیږي چې خلک تاله ده سرسایه د دې د پاره چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې
دا اختر ورځ ده چا منچی باندې کړي چا وریجې چا څه نو چې په دې ورځ د چا خوار غریب نغره سوړ پاتې نشي دا سرسایه کې فلسفه ده او اسلام لازمه کړی دی د پاره دا چې په دې ورځ بلټه چې د چا خوار غریب نغره سوړ پاتې نشي او د چا بچي اوږي پاتې ٹھیک که امام غریب او بال بچدارو نو بیا د امام حق د امام لور که امام مالدارو او غوړو نو غوړو مغم صادره چوري ورته مولا صاحب داسي 10 روپے رو جماعت والا او سرسایه پتا نه ٹھیک شو اسی ورکی 10 روپے امام هم دې خدای دې ورکی خوشالي خو سرسایه پتا نه کیږي سرسایه به غریب لري زمونږ د وطن امامان چې دی هغه عام طور باندې د سرسایو سرمنو تناستی په جمعات کې بل سامدنی ٹھیک شو نو یقیني خوار وي چې یقیني خوار او بال بچدار وي او شپه ورځ وظیفه او سړی خوراک نو بیا غي ته ورکول پکار په دې اختر ورځ باندې عزیزانو بګورئ د اختر په شپه بلټوي چا سنه د اختر ورځ د چا خواره پاتې دو سلور هفته مخکې د علاقې کې د چا خوار غریب بچی پکار قتل پکار چا تر تخپیاب لا پاتې د چا ماشوم چرته بے جامو پاتې دا سنت دی د جناب محمد رسول الله په دې ورځ بګوري چا خوار دی او سپیره دی د لمبا د صابون وسینو چې لمبلې جمعه تراغله خپل جامې راواله وروایو نو خبره معاملہ عزیزانو دا چې الله دې توفیق راکړي چا توفیق شتا دغه قانون دی نشتا دغه قانون بیګالا د میاشتې کتو امکان نخ کاری بیا اوریاز ده روزانن زمونږ د جمعې د حسابانن 29 روزه ٹھیک شو پته لګو د سعودي عرب نن اخترو کپرون اختر غالبا د سعودي اختر چې دی هغه نن ٹھیک دی زمونږ او د سعودي عرب حساب ډیر چل اغي چې کومه غلطیو کې فورن داغه ازاله ای روزه د چهارشنبه نیولې و نو هفته پس اعلان وکړو چې د چهارشنبه روزه غلطه و مونږ غلطه روزه نیولې و روزه صحیح د زیارت و سعودي اعلان نو چې سعودي اعلان د زیارت د ورځې د روزه وکړو نو زمونږ روزه صحیح بیا د جمعې زمونږ او داغي یو ورځ فرق نو نن بیگا پوری و پته ولګي د سعودي نن اختر هغه حساب باندې زمونږ سبا اختر بل نور وسایل پته لګو شاید چې ټوله صوبه یا ملک خبوریز نه چرتم چې میاش تولی دی شو سبا به اختری کونلی دی شو نیک ټیک شو 30 به پورا کوو اتوار لبه او کولی دی شو نو بیګاله با قاسم علي خان جمعات ته مهرباني کوي دا څومره د کلو خلک چې یی تاسو کمیاس اسمان صفا شو ګورې بو فورن با قاسم علي خان جمعات ته ځان را رسوي نور تاسو دوا په کار دا زه د چا پروا نه لرم سوا د خدای د ذات نه د حکومت پروا لرم او نه د رویت هلال کلا لرم او نه د مردار هلال کروا پروا لرم چې حق را ثابت او زما علم په وبوس کمه سر غسې څوکم په وردزوالي
او چې زما علم په وبني اسکلی کم په تیلو کې سوځي را نه به ونه